د غټ اختر نه مخکې لس ورځو کې نوکان او ویښته واړه کول آیا دا فرض دی کو سنت دی؟ څوک چې قرباني کوي صحیح ده. او بل دا خبره چې د غټ اختر کماغه روزه چې وته مونږ وایو په دې پښتو کې روزه سحر کې چې کله روزه خلک ونیسي او قرباني په غوښه باندې ماته کینو آیا دا صحیح حساب کتاب دی؟ نو ګوره یو شارټ کلیپ ته کوم ګوره خام د غټ اختر نه د لس ورځې مخکې چې کم کسان قرباني کوي اکو ښځه ده اکو سړی دی چې قرباني کوي د هغې د نوکانو او ویښته واړه کول څه دي؟ دا نه فرض دي او نه واجب دي، ښه مستحب دي او ښه خبره ده. دا ویډیو به شیر کوئ ښه، ځکه بعضې ویډیو شیر کوئ وخت پکې لږي ټایم پکې کم وي نو چې ټولو ته ورسي صحیح ده. نو جنابو چې کله دا لس ورځې شروع شي د غټ اختر نه مخکې دا لس ورځې نو په دې کې چې کم کسان قرباني کوي نو هغه له پکار دی ښه خبره ده، بهتره خبره ده چې خپل نوکان او ویښته سکی دا واړه نه کی، بهتره خبره ده. ښه اوس کو چرته چا واړه کړه یا پرون یو کس رنګ کړو چې مولز ما قرباني خو به نه کیږي، ولې ما د پته نه و ما نوکان واړه کړه، نه نه دا خبره نه ده. ښه خبره ده ځکه د هغه حاجیانو سره مشابهت دی، کم حاجیان چې حج کوي او هغوی دا ویښته او دا ګیره وغیره نوکان دا نه واړه کوي صحیح ده. نو بهتره خبره ده خلکو سره مشابهت دی، نو په دې اراده به نه واړه کوو چې جناب دغه حاجیانو سره زموږ مشابهت وشي، الله به انشاءالله موږ له بیا پوره ثواب راکړي، د هغې په شان ثواب به الله موږ راکړي، خو په شرط دی چې نیت پکې وکړو. نو جنابو ویښته او نوکان واړه کول نه دي پکار په دې ورځو کې، ځکه ښه خبره ده. اوس کو چا واړه کړي نو هغه څه فرض او واجب نه د ګناهګار نه دي. ښه صحیح شو خبره پوه شئ. دویمه خبره ده د حج په ورځ د غټ اختر په ورځ سهار ټایم کې ناشته لیټ کول دا مستحب خبره ده، یعنی ساري چې مسکا هر کله چې قرباني وشي د قرباني په غوښو باندې بیا څه وکړه ناشته وکړه روټۍ هغه به وخوره، دا ښه خبره ده. دغه څه فرض او واجب نه دي. زموږ د بعضې مسلمانانو خاص کر د زنانو د بیا فرض او واجب ساز کړي، نه نه ښه خبره ده. نو خبرې ډېرې او سره یوې نوکان او ویښته واړه کول دا مستحب دي، دا مه واړه کوه صحیح ده. که واړه دی کړه ګناهګار نه وي. د غټ اختر سحر کې دغه چې کومه ناشته ده هغه مه کوه. بهتره خبره دا ده چې کله د قرباني هر څه وکړي په هغه غوښو باندې څه وکړه دغه روژه ماته کړه، موږ ته روژه وایو خو دغه روژه بس ماته کړه نو دغه څه ده مستحب خبره ده. نو دا دواړه عملونه مستحب دي، فرض او واجب نه دي. خلکو دې وکړه ګناهګارېږي پې نه.